हेलो अस्सलाम वालेकुम। ज़मानुम सफ़िया रानी दा और زه د اسماء راني سسټر. هغه اسماء راني چې خلکو ډېره بېدردۍ سره وویشتله، خپل کور مخې نه یې قتل کړله. زه دا میسج تاسو دپاره ځکه پرېږدمه چې زه هم یو پښتنه ښځه یم، زه هم د چا خور لور یم. روزانه په پاکستان کې کله یو مړ کوي کله بل مړ کوي، ډېر بېدردۍ سره یو بل وژني، خو زموږ حکومت اوسه پورې چا دپاره څه ونه کړله. څو ورځې مخکې د زینب والا کیسه وشوه ده، بیا نه پس نقیب وویشته، اوس یې د نه پس زما غور وویشتله ده. زه تاسو ټولو ته چې دی که نه دا خواست کوم، منت کومه چې زه ډېر یو د غریب کور نه تعلق ساتم که نه، زما غور ته پلیز انصاف ورکوئ. ده زما غور په خپلې خولې باندې بیان ورکړی ده، څوک مجاهد افریدي ده هغه ویشتې ده، هغه مخکې مو له دمکیانې ورکړې وې ده، هغه ایون ما پسې هم ټلیفون کړی و ده، ما له هم ویلي و ده چې زه به درته خور مړه کوم، زه به دا کوم زه به هغه کوم، خو ما هغه کار یې وکړو ده. موږ خو ډېر غریب خلک یو، موږ خو ډېر په مشکله باندې هغې باندې سبق ویله. زه دلته راغلی یم بر ملک ته، دلته مزدوري کوم، هغې دپاره مزدوري کوله، په هغې باندې مې سبق ویله. د ترډ ایئر MBBS سټوډنټه وه، هغې به ته ویل باجي ته چې راځې که نه ته ما ته سره پرومس ته زه به ډاکټره یم. کوم د هغه خو یې د هغې نه مخکې ووژله، هغه خو زما د ګل په شانتې خور وه. زه پلیز دا عمران حکومت ته خو د دې ټولو ته د تاسو ټولو وروڼو خویندو ته داسې درخواست کوم چې زما خور ته د انصاف ورکړلی شي. که تاسو هغې کس ته سزا ورنه کړله، د دې ټول تاسو ټول به د دې د قتل ګناهګار یې. ده تاسو پلیز زما د خور ته انصاف ورکړئ. ده تاسو بغیر هېڅوک هېڅ نشي کولی. پولیس کې مو راپورټ درج کړه، نن 2مه ورځ ده، هغې آزاد ګرځي. دا پولیس هېڅ هم نه کوي. دا زموږ پولیس زموږ دې صرف بس هغه سړی رانیسي چې څوک غریب وي، دا چې کوم مالدار وي هغې ته دوی ورګوري هم نه، هغه مالداری ده نو څه چلو شو، که مالداری ده نو دی به دغه شانتې ځي، د خلکو خویندې میندې به وژي، نو څه چلو شو که موږ ورته انکار وکړو، موږ ورله ورنه کړله، نو دی به زموږ کور دا شانتې وژي. هغه خو پهله نه میرډ و ده، هغه خو پهله نه واده شوی، ځکه سینګل وه، بیا هم صحیح و. که سینګل و که نه و، هر انسان هلته کې خور لور ورکوي چې چېرته دی. ضروري خو نه دی چې ته غوښتلی نو موږ دې دله ورکړې وه. ده نه، ولې زموږ ډېر ارمانونه وو په زړه باندې، ولې مو ورکړې وه. خو هغه له دا نه وو په کار چې هغه راغی او د کور مخې له دونه بېدردۍ سره وویشتله. یوه ګولۍ نه 2 نه 3 نه 5 ګولۍ یې وویشتلې، لاس یې پرې ونه تېرېده. الله پاک دې د دې ته د دې سزا ورکړي چې ده ته پته ولګي ده چې غم څه ته وایي. زما ورونو خویندو، زما تاسو ته درخواست ده، زما د خوراکۍ دپاره انصاف وکړئ. زما د ګل په شانتې خور وه، زما د ګل په شانتې خور وه، زه به یې کله هېره نه کوم. تاسو ته به 2-3 ورځې یادې هېره به یې کړئ چې اسماء راني څوک وه، خوبونه به ټول عمر هېره نه شي. دا زموږ د ګل په شانتې خور وه. بس ما صرف تاسو له همدا میسج درکوم